ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه د سورة کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا وظیفه انتهایی پاورفل وظیفه ده د حاجاتو دپاره د مشکلاتو دپاره. کم انسان چې څرنګې حاجات لري هغه حاجات به ول الله جل شانه پوره کوي. او چونکې زه خپلو وظایفو پسې الحمدلله شاته دعاګانې هم کومه او زه چونکې اوس په طایف کې یم او اوس عمرې له هم بیا روان یم، نو طایف او د مکې مکرمې نیمه ګنټه فاصله ده. دلته به غسل کوم، احرام تړم او تاسو ته به انشاءالله بیا دعاګانې ډېرې ډېرې کوم او لیو به هم راځم او ښکته به عمره هم کوم انشاءالله. نو کم انسان چې دا وظیفه وکړي او انشاءالله بیا ورپسې مونږ شاته دعاګانې هم کوو چې رب کریمه کم خلکو دا وظیفه د سورة کوثر دا پوره واورېدله او پوره یې د خپلو حاجاتو دپاره وکړه، څه مقصد دپاره یې الله وکړه الله هغه مقصد هغه حاجت هغه پریشانی هغه کاروبار یا قرضونه یا هر رنګه رکاوټونه دي، نکاح ده، محبت دی، ډېرو زنانه هم ویلي دي هغه ټولو دپاره به انشاءالله په نوم باندې دعاګانې کوو. اکثر نومونه موږ نه هیر شي، زه د هغه دپاره معذرت غواړم، خو لیکن انشاءالله نن به په نوم باندې دعا کوو او که چېرې نوم هیر شوی نو بیا به الله ته دا عرض کوم مالک الله کومو خلکو دا وظیفه کړې یا ما ته چا د دعاګانو ویلي یا یې مخکې ویلي یا یې اوس ویلي، د هر رنګه دعاګانې ویلي، هر رنګه مشکلاتو دپاره الله د هغوی مشکلات اسان کړي، د هغوی پریشانۍ ختمې کړي. دا دعا به انشاءالله کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دی الله تعالی دې خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي او الله جل شانه دې د تمامو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي. کم کم حاجتونه دي الله جل شانه دې پوره کړي، الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي، الله دې موږ د خپلو خواهشاتو نه وساتلی کړي. محترم مسلمانان نن چې زموږ کومه وظیفه ده د سورة کوثر وظیفه ده انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا یو وړوکی صورت دی، 3 آیاتونه مبارکه دي پکې. په دې 3 آیاتونو مبارکو کې محترمو الله تعالی ډېر غټه فلسفه ذکر کړې ده، هغې تفسیر ته نه ځمه خو محترمو دونه درته ذکر کومه چې کوثر چې دی حوض کوثر دا به د قیامت په ورځ یو چشمه لګي او د هغې ګیلاسونه به دومره وي جامونه څومره چې د اسمان کې ستوري دي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به هر خپل امتي ته هغې امتي ته کوم چې پوره تابعدار وي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د احکاماتو په هغه باندې به څکلی کېږي او دا اوبه چې وڅکلی کي کوم انسان وڅکي نو حدیث مبارکو کې راځي چې تر د جنت ته داخلېدو پورې به هغه بیا نه تږی کېږي. نو محترم مسلمانانو دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا وکئ. محترمو د دې وظیفې خو ډېرې زیاتې طریقې دي خو زه درته یو بلکل 2 اسانې طریقې ښیم، په هغې طریقه باندې وکئ. یو خو دا چې د هر فرض مونځ نه پسې محترمو تاسو شروع کئ 8 مرتبه چې یې 8 مرتبه د هر فرض مونځ نه پسې انشاءالله وایئ. که چېرې داسې نشي کېدی او تاسو وایئ چې دا ډېر دی نو محترم مسلمانانو بیا روزانه 314 کرته دا په هر وخت کې ویلی شئ، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن هر فرض مونځ نه پسې تاسو 314 پیرې ووایئ، یعنې ورځ کې یو مرتبه 314 پیرې. کوم مقصد دپاره دې وي هغه مقصد به الله تعالی حل کوي او بیا په عاجزۍ سره ډېرې په انکسارۍ سره دعا غوښتل چې الله ما ستا د دې وړوکي صورت تلاوت وکړو، وظیفه مې وکړه، الله کوم حاجت دپاره مې کړي هغه حاجت راته پوره کړي. الله ته حاجت روا ذاتې ته مشکل کشا ذاتې، حاجتونه صرف ته پوره کړي الله حاجات صرف ته پوره کړي، مشکلات الله صرف ته ختمي، بل څوک نشته، الله نه بل در شته نه بل اله شته، ته زموږ معبود یې او دا زموږ حاجات پوره کړي انشاءالله. چې دې طریقې سره دا وظیفه وکړله نو انشاءالله چې ډېر زر به الله جل شانه ستاسو مشکلات، ستاسو پریشانۍ، ستاسو تکالیف دا به الله جل شانه ختموي. خو خبره پکې اصل د یقین ده چې څومره یقین سره وشي
نو هغه مرو بهتره وي. محترمو که تاسو فرسکونه زندګي غوښتل غواړئ، د خوشحالو نه ډکه زندګي غوښتل غواړئ، د غمونو نه خلاصه زندګي غوښتل غواړئ، نو محترمو راځئ نن یو لوس کوو، یو اراده کوو، یو حکم دغه کوو محترمو، یو وعده کوو چې انشاءالله آینده دپاره به زه یو ګناه هم نه کومه. زه هم کوم انشاءالله تاسو هم وکئ. موږ هم ګناهګار یي، تاسو خو بزرګان یې، موږ ستاسو د پښو خاورې یو. لهذا ټول ګناهونو نه توبه انشاءالله وباسو چې ګناهونه به مالک الله موږ نه کوو او ته زموږ دا وظایف قبول کړې، زموږ دا کومې پریشانۍ چې د ګناهونو د وجې نه انسان باندې راځي هغه به انشاءالله الله تعالی د هغې دروازه بنده کړي. نو توبه الله تعالی ته ډېره خوښه ده. توبه وباسل ګناهونو نه او بیا د هغې سره سره خپل وظایف کول انشاءالله دا ډېره یې غټه سرمایه ده. الله جل شانه دې مو تاسو ته توفیق راکړي، اخلاص راکړي او الله تعالی دې مو تاسو ته حاجتونه پوره کړي. دعاګانې به کوم محترمو، ما ته هم کوئ، زه هم عاجز یم، ګناهګار یم، سیاکار خطاکار یم د خپل رب. تاسو بزرګان یې نو ما ته هم دعا کوئ، زه به تاسو ته سپیشل دعاګانې کوم انشاءالله. الله جل شانه